یو صحابي په مدینه شریفه کې عمرو ابن وهب رضی الله عنه هغه ډېر مالدار او لور یې پیغله وه. نبی علیہ السلام ته یې ویلي وو چې زما لور پیغله ده، که څوک دې پیدا کړل ولې ورکړه. صحابه هم دقسې کول چې ده ته یې وویل ځه عمرو ابن وهب له ورشه د هغه لور ده ما درته درکړه، ورشه ورته ووایه. دې لاړ د هغه دروازې له دروازې او ډبونه او له راووت. وایي ستاسو نوم عمرو ابن وهب دی؟ ویو. وایي ستاسو لور پیغله شوې وه او نبي علیه السلام زه رالیږلی یم زما لپاره رمالی. هغه ته یې درته وکتل د شکل ته او رنګ ته او مخ داغونه او پوز او غوږونه بل شان. وایي ته لږ صبر وکړه. ښځې سره راکړو. ښځې ته یې لوی ښځې راله دروازې په چوندې کې وکتل. وایي سړیه ده سره خو زمونږ لور ګزاره نه شي کولی، د سره به څنګه ګزاره کوي؟ سبا به زمونږ لور خپی، نو بیا به حضور پاک هم خپی. نو داسې وکړه چې حضور پاک په طلاق شه ورته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک راولېږي. مونږ چې قربانه لور خو ګزاره به نه کوي، نو سبا به دې هم خپی، لور به هم خپی، بیا به حضور پاک خپی. نو دې غریبې را رخصت کړه. لکه بیا خپه دی چې ما خو وایي چې ما له څوک لور خو نه راکړي. هغه لور یې دا خبرې واورېدې. وایي بېبې څه چل شوی دی؟ وی دا ستا لپاره حضور پاک یو هلک رالیږی رشتې له، خو مونږ واپس کړ. وی ولې مو واپس کړ؟ وی بچې هغه څه بل شان شکل یې دی، رنګ یې هم تور دی او شکل یې هم څه بل شان دی. ته ورسره ګزاره نه شې کولی. ما ته متوجه شي، ما ته متوجه شي. ته ورسره ګزاره بچې نه شې کولی. وی بېبې ولې مو واپس کړ؟ وی ډېر بل شان شکل، پوزه، غوږونه، سترګې او د رنګ نم تور او غټې غټې دانې په مخ. وی مور یې رالیږلی چا دی؟ وی حضور پاک مبارک رالیږلی دی. وی شابه مور یې را واپس یې که. وی زما د قسم په الله چې ما له د کوم خاوند بندوبست د دواړو جهانو سردار کړی دی، هغه ما له د ډېرو ښکلو خشتو خاوندانو نه بهتر دی. راولې بچې مونږ خو پې خوشحاله یو، مونږ خو یې ته به ګزاره نه شې کولی. وی زه ورسره کوم ګزاره حضور پاک رالیږلی. بس را واپس یې کوي، کار دې وشو، زمونږ لور د سره خوشحاله ده. زه نبي علیه السلام مبارک ته ووایه. دی راغی خوشحاله. حضور پاک مبارک ته وایي چې کار وشو جي. وی ښه مهر به ورکې. وی صاحب مهر درته وایي او واده کې او مهر نه پېژنې. یو څادر و د غریب هغې د پرتوب په دی لنګ کړی و ځان ته، د کمیس یې نو، څپلی هم نشته، ټوپی هم نشته، کوریز هم نشته. وی ښه داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته او حضرت زبیر ته. دې درې واړو ته ووایه چې 200 درهم درې درکړي، ما ورته یاد کړه. او یو صحابي ناست و، وی لکه ستا خو 2 کوره دي. وی یو. وی دا یو درته وبخه. وی صاحب مې بخه ورته. قسم دی هغې به مالونه قربانو. فورا کور مو شو او 600 درهم هم رالل. وی داسې وکړه دا 200 درهم یې ځان له کړل دی، دی د هغه څادر پلو پورې وتړه. وی دا 200 درهم یې د ښځې مهر شو، دا به هغې له ورکړي. او دا 400 درهم یو څه په دې ځان لم جامې واله او ښځې لم واله. او د کور کټوی سمسۍ هغه زمانه کې قصه اسانه وه، دا هم پرې برابر کړه چې د واده بندوبست یې وکړو. دې لاړ 200 درهم یې د جدا پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو. خپلې په دې شرط نو د نبي علیه السلام مبارک ملګرتیا دې وکړي. او که چا سره سامان جنګ خپل نی نو هغه دې نه ځي چې ده دا اعلان ووایي نو خپه نیولی شو. هغه دوباره اعلان وکړه، بیا د دوکان نه لږ رابار شو چې درېیم اعلان یې وکړه. د هغه کې وایي چې ښه زه به واده کوم، زه به د حضور پاک به د تور او د نیزو په میانځ کې او زه به د ښځې سره پروت یم. دا چېرته کېدی شي؟ ګوره مینه دې ته وایي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دا به څنګه وشي؟ هغې به میدان جنګ کې د دشمن په میانځ کې د تورو غزارونه او زه به خوشحالي کوم په کور کې. دوکان یې پرېښود، لاړ منډی ته هسې ځان له واغېشت او توره یې واغېشته او یو نقاب یې ځان له واغېشت روبند چې په هغې ځان له دا مخ وتړه، صرف سترګې یې ښکارېدې، مخ هسې پټ کړل او پاس یې خپوار له میدان جهاد ته ورسېد. چې هلته ورسېد جنګ شروع، دی پکې شامل شو په جنګ کې. نو زبردست جهاد یې وکړه
د دنیا کافر یو خوا بل خوا مړه کوي مردارۍ، خو مخې تړلې دي څوک یې نه پېژني. صحابه یو بل ته ویل لکه څوک ناشنا نو مسلم راغلی ځکه موږ یې نه پېژنو، نوی مسلمان دی او ناشنا بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل، یو ته او بل ته. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک مبارک ته راغی، وی صاحب یو هلک راغلی دی نوی مسلمان دی او ډېر بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل، ډېر غیرتي. وی کم دی؟ وی هغه اس باندې سور دی هغه یو. دغې وخت کې ده تور چېرته کړی په یو کافر یې غذار کو، نو دا څادر یې د دې لاس نه پروت و، نو حضور پاک یې دا مټ ولیده، دا تور مټ او داغونه دي پې. هلکه وی دا خو هغه ساعت معلومېږي، اظنه ساعتا، دا خو هغه معلومېږي هغه ساعت. ته ورشه ته جوړ هغه د واده انتظام پر پدی پرېښو، د جوړ په هغه پیسو دا اس او دا توره واخېستل او میدان ته راغی. تپوس دې وکړه چې هغه دی که بل څوک دی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ راغی، ورته وی نبی علیہ السلام راولېږلم، تپوس کړي ته هغه ساعت دی؟ سر یې وړکاو چې عمر دی. واپس لاړ، وی د دواړو جهانو مبارک سردار هم اقا ساعت دی. هر څه یې قربان کړل او هغه ښځه هم پاتې شوه او هر څه پاتې شو او دا د جهاد له راغلی دی. چې دا خبرې دوی کولې نو جنګ کې خو چې ته مړي کې ته هم لګي، دا نه چې ګنې ته به بچې. د یو کافر سره مقابله راغله، کافر پې زورور شو، دی یې په توره ووه چې وی او اس یې هلته پرېوت، د وینو شور پوړ، اس یې زخمي شو او دی د اس نه بل طرف ته پرېوت او داسې سخت ولګېد چې د وینو دا دریاب ته روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه، په خپله ځان یې ور ورساو او دی یې روچت که او دی خپلې غېږ پورې ونیوه، دی غېږ پورې. او قسم د روایت کې راځي چې حضور پاک په خپل مبارک صادر کې وینې پاکوي، په دې صادر مبارک ولا تندیم پاکوي او مخم ولا پاکوي او پوزم ولا پاکوي او غېږ کې د حضور پاک پروت دی. الله اکبر، څونه قیمتي شخصیت. د نبی علیہ السلام دی غېږ کې دقسې ونیوه کلک او ته وینې پاکوي او دی په هغه وخت کې د افسوس په سترګو حضور پاک ته داسې مخامخ ګوري، وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي، الله به مې ځان ته پرېږدي، د جنت بوی به ما ځان ته پرېږدي. هغه افسوس داره ولګوله. حضور پاک وی اے سعده، زما دې په هغه ذات قسمي چې زما سا د چا په اختیار کې ده چې زه به د الله دربار کې تا لګوی کوم، جنت به دې ځان ته پرېږدي، د جنت خوی م ستا دي او خدای به دې ځان ته نږدې کړي. چې حضور پاک دا آواز وکړ، دې کې د دې غریب نڅا وخاته د نبی علیہ السلام په غېږ کې. ما ته څوک نشي ښودلی د ټولو احادیثو ذخیره وګورئ چې د چا نه د حضور پاک په غېږ کې سا نه راوتې بې حدیث صحابي بل بچی د حضور پاک غېږ کې نه دي وفات، دغه صحابي وفات دی. دا د ده مینه محبت و. لکه دا سوچ و چې ما نه خو نفرت کوي خلک، شکل مې بل شانتی دی. الله ورته دنیا کې وښوله چې تا زه د حضور پاک غېږ نه رسوم، ستا نه به سا د حضور پاک په غېږ کې وځي او هغه خلک چې تا نه نفرت کوي ګوتې درته نه راوړي، تا نه به حضور پاک په خپل مبارک صادر او په خپلو لاسو مخ پاکوي. الله ورته ښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دله څه وخته نو ویې خندل، مخ یې بل طرف ته واړو او صحابو ته یې راشه دا وروړه موچت کې چې د طبیعت د حضور پاک مبارک برابر شو. نو صحابو ته تپوس وکړه، وی صاحب دا خو د خندا وخت نو، تاسو خو وخندل او بیا مخ بل طرف ته واړو، دا ولې؟ وی چې دا افسوس مې ولید او ما قسم وخوړه، نو خدای زما قسم رښتونی کړ. وی ما په خپلو سترګو د جنت یو خشته هوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه جام را ډک کړی و، دلې راځغلو. خوشحاله شوم او مې خندل، چې شکر دی خدایه زما قسم دې رښتیا کړه او ما ته دې په سترګو وښود او ځان کدن کې دې ورته هوره وښوله او ځان کدن کې د حوض کوثر اوبه زما پې وڅښلې. نو لږه حیا راله د هورې نه مخ مې بل طرف ته وانه. مینه د حضور پاک د ایمان نښه ده.